أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نننی درس کی به انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکو نمبر 9 آیات نمبر 72 73 او 74 ویلے کیږي. درې آیات وړاندې دوانو آیاتونو ته نو هغه ربط او مناسبت هغه آسان دی د ما قبل سره دی. څنګه چې په مخ کې څنګه رکو کې تیر شولو چې بنی اسرائیلو کې یو کس لګېدلو د هغه خپل د تره زوی یا چې نو خپل تره هغې د مال په لالچ کې قتل کړو. بیا د هغې نه وروستو دعوی په نورو خلکو وکړله. نو چې کله په نورو خلکو په بلې محلې والا باندې دعوه وکړله فیصله د الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام لراله. حضرت موسی علیه السلام ته د الله جل جلاله د طرف نه چې نو حکم رالو چې د دې د مسلې حل هغه دا دی چې دوی چې نو یو غوا حلاله کړي او په هغې غوا سره بیا د دې چې نو څه وکړي دا عضوه د هغې یو اندام راواخلي په هغې باندې دا مړی ووهي نو دغه مړی به په خپله چې نو هغه ژوندی شي او دی به خپل مړ چې نو کس قاتل چې نو هغه به وښي. نو اوس دلته په دې کې اگر چې دا قصې ابتدا هغه د دې رکو ده نه او دغې دویمې رکو کې چې نو د هغې اخرنۍ حصه تلاوت په اعتبار سره هغه مخکې ده او دا رکو چې نو هغه وروستو ده. الله جل جلاله فرمایي وإذ قتلتم نفسا او هغه وخت یاد کړئ کله چې تاسو چې نو هغه قتل کو یو نفس یو سړی فدارأتم فیها او بیا په هغې کې تاسو چې نو جګړه کوله. څنګه یې جګړه وکړله نو د جګړې صورت او کیفیت دا درأوی لیکینگی چې دی نو مدافعت ته یو شی چې دی نو هغه سړی د ځان نه ټیل وهي لرې کوي او په بل باندې اړی نو دې ته ویلی کېږي. نو الله وی فدارأتم فیها تاسو په دې کې بیا هغه غوړه په یو بل باندې اړوله د مړي چې دی نو هغه ورسا د هغه چې نو کم مدینو دی وی چې دا کار دی محلې والا کړی محلې والا خلکو هغه نورو خلکو چې دا مونږ نه دی کړی دا دوی په خپله کړی دی او راوړی دی زمونږ چې نو په ځای کې اچولی دی. نو تاسو الله وی اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها نو تاسو په دې کې د یو بل سره خصم جګړه چې دی نو وکړله د دغې مړې په باره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رب العزت چې دی نو راوباسون کې دی ښکاره کوون کې دی هغه څه لره کم چې تاسو پټوئ. نو دې ځای کې الله جل جلاله وایي که تاسو هر عمل کوئ او ډېرې پټ ساتل غواړئ خو د الله جل جلاله نه چې دی نو هغه پټېدی نه شي. دې ځای کې چې نو هغه تفسیر ابن کثیر د هغې کې چې نو یو حدیث مبارکۍ چې نو هغه نقل کړی دی روایت دی د هغې روایت چې نو مفهوم دا دی چې الله جل جلاله وایي الله پیغمبر فای کې فرمایي که تاسو یو عمل ښه عمل په اوو کمرو باندې په اوو کوټو باندې دننه چې دی نو هغه وکړئ الله رب العزت به دغه هم خلکو ته چې دی نو هغه عام کې ظاهر به یې کړي. او که تاسو یو بد عمل په اوو کمرو په اوو کوټو باندې چې دی نو هغه دننه وکړئ الله جل جلاله دغې لره هم چې دی نو هغه ظاهر کوونکی او ښکاره کوونکی دی. مقصد د حدیث دا دی چې الله رب العزت د پاره چې کم عمل می الله پاک به د هغې اظهار کړي تا د الله سره تعلق جوړ کو په هر عمل کې د اخلاص پیدا کو هر عمل چې نو هغه د نیک او صالح کولو
دغه باندې قائم او دایم اوسېږي نو چې کله ستا اخلاص مضبوط شولو ستا د ریا چې دی نو هغه ختمه شوله الله رب العزت به ستا دغه نیک عمل د دغه نیک عمل ښه اثر ښه تاثر چې نو په خپله به یې خلکو ته ښکاره کړي او د هغې دغه وجه ده مونږ ګورو ډېر شي چې نو هغه زمونږ نیکان صالحان چې کوم مخکې تېر شوي دي نو د هغوی د څه وخته پورې ګمنام وي چاته یې څه پته چې نو هغه دا نه بیا چې څه زمانه لږه تېره شي نو خلکو ته د هغوی چې نو هغه قدر او منزلت او د هغې پته ولګي او خلک یې په هغې په وجه ډېر زیات خیال ساتي نو دا الله جل جلاله که تا هر حسن عمل وکړو دا به الله جل جلاله چې نو هغه ظاهر کړي د هغې اثر نو مقصد دا دی چې د ریا دپاره عمل مه کوه الله پاک به تعالی چې نو سا عمل د هغې اثر به اسیم ظاهر کوي دویم جمله کې چې نو دغه روایت ولو چې که بد عمل دی وکړو دا به هم الګ ظاهروي نو ګناه په دې وجه مه کوه چې ما څوک نه ویني ګناه په دې وجه مه کوه چې ما څوک نه ویني زما نه دلته څوک چې نو هغه نشي خبرې دی الله رب العزت په چې نو پیغمبر دغه روایت چې کوم نقل شوی په هغې کې مفهوم دقه دی که تا په اوو کمرو دننه یو ګناه هم وکړلم الله رب العزت د هغې چې نو ظاهروونکی دی لکه اوس دوی چې نو هغه دلته د کم قتل وکړو اوس قتل چې نو هغه وکړو بیا د دغه قتل مې چې دا به څنګه پته ولګي څوک به چې نو هغه دلته الله جل جلاله چې د هغې اظهار کول وغوښتل نو په داسې طریقې سره یې وغوښتلو چې په خپله دوی چې نو هغه عقل کار پرېښودو او شروع شول هم یې چغې چغارې شروع کړې په یو بل باندې بیخي بې بدې دعوې شروع کړلې ان تر دې چې په خپله یې کوم عمل کړو د هغې په خپله ظاهر کو نو ځکه الله وی والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رب العزت ښکاره کوونکی ظاهرونکی دی کم څه چې تاسو پټوئ فقل نضربوه بیا موږ وویلو وهی چې نو هغه دا مقتول ببعضها د دغې چې نو ذبیحې د دغې ساورې په بعضې حصې سره اوس دلته الله وی کذلک یحیی الله الموتى دقه شان الله چې نو ژوندي کوي مړي ویریکم آیاته او تاسو خی تاسو ته خپل نغي لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ اوس علاوه کذالک یحیی الله الموتى اوس په دې کې حکمت سو وړاندې ورځ باندې چې کله مونږ قصه وي نو په هغه ورځ باندې مونږ د دې حکمت هم ویلو حکمت نه نو هغه داولو چې دغه خلکو د بعثت نه دوباره د ژوند کېدو نه انکار کولو نو الله جل جلاله د بنی اسرائیل ته دو پیرې چې نو دا خبره او خودله یو پیرې چې نو د دې نه مخکې څنګه چې نو هغه دوه کو مخکې تیر شي ول چې د دې نه او یا کسان لاړل آلته چې نه فاخذتکم الصاعقه تندر د اسمان نرالو دا غي سره مړ شولو بیا موسی علیه السلام دعا وکړه یو بل ته قتل او دا غوی بیا چې نو ژوند شول نو الله ورته وخول چې الله رب العزت چې نو هغه پسنه دویم ځل پیدا کولو ژوند کولو باندې الله پاک قادر دی دل دی ورته الله جل جلاله وخول دی چې دا بسنګ پیدا کیږي دی بسنګ دوباره چې نو ژوند کیږي نو دلته ورته الله پاک بیا وخولو چې اوس د دومره وخت شي تفسیر ابن کثیر کې چې نو هغه دا هم ذکر کړی دی وایي چې 40 سنه بعد 40 کاله بعد چې نو هغه وایي دوی دا منتلو نو هغه روایت چې نو هغه صحیح وي نو 40 کاله کې چې نو هغه دوی وګرځېدل ستړي شول زارش نشول هر څه شول الله رب العزت وی ګوره چې څنګه راځوند کوم یو مړ ټوکړی راواغسته او په هغې سره چې نو هغه راځوند کړ صحابي وي الله رسول الله چې نو هغه رالو نبی علیہ السلام نه تاسو کړو الله پیغمبر دا خلک بچنه نو هغه په ورځ د قیامت څنګه پیدا کیږي دی بیا څنګه ټول چې نو راځوند کیږي نبی علیہ السلام مفهوم د روایت دار تو چرته په دې یو میدان یو پټي یو علاقه تر شوی چې هغه بالکل شړ بنجر چې نو هغه پروت وي او بیا څو وخت بعد چې کله پاغه باران وشي بیا په تر شي وی هغه بالکل تک شین چې نو هغه راټو کېدلې د قشانت دا دنیا دا به ختم شي دا ټول خلک بچنه نو هغه لاړ شي دنیا به بالکل چې نو هغه شړه ویران ښکاری چې د الله رب العزت حکم وشي نفخ ثانیه چې نو هغه شي دوی مشپلې والے شي دا ټول خلک به الله جل جلاله د قشان چې نو را پاسي نو الله یو د قواجو بیا وی چې نو هغه الله پاک بعض خلک چې نو دلته سوال بل کوي چې الله پاک دوی ته وی چې د په غوا باندې چې نو هغه او غوا چې نو فتنه نو تاسو الله لکه ان الله یامرکم ان تذبحوا البقره نو دا غوا نه ما سیوا چې نو بل شي زیول نه وي
نو دې چې نو اوس بیا حق خبره د قبل شي زوی چې بیا به سوال دا کولو چې مثال په تور کې دلته بیزه ویلي د جوګړی ولی نه د ویلي یو خدای چې الله پاک د قسم ویلي هم پاک کې کافی دی. مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلی دی او قرآن کې الله چې کم قاعده ذکر کوي یا کم خبره ذکر کوي د هر خبره په حکمت باندې مونږ له پوهېدل دا لازمي نه دی چې د قرآن پاک د هر آیات د هر خبره په حکمت مونږ پوه شو چې دا ولی الله دې ویلي دی او په دې خپل عمر هم ضایع کول نه دی پکار. الله پاک هر یو کار هر یو امر چې دی نو هغه د حکمت نه خالی نه دی خو لازمي نه ده چې مونږ ته د خامخا دغه ټول معلوم شي. نو یو وجه ته نو هغه دقه نو هغه د دې ځکه وای کذالک یحیی الله الموتى دې ته چې نو د غوا د حکم د وجه نه کړو چې غوا قربانی د ټولو نه عمده او اعلی و په وخت کې نو الله رب العزت د دې ته نو د غوا د قربانی حکم په دې وجه وکړو او دویم چې نو هغه جواب دانه چې دې آلته د غوا عبادت کړو دی آلته د سخی عبادت کړو نو الله جل جلاله پیدا کول چې دا الہ نشي کېده کم چې د بل د لاس چنه نو هغه مري د بل د لاس چنه نو هغه چنه ورکوټه کېږي ژوندې کېږي او ختميږي نو دا الہ نشي کېده نو د دې هغه نظریه او عقیده چنه نو ختمول الله پاک نو ځکه الله پاک ورته ان الله یامرکم ان تذبحوا البقره چې تاسو ته الله حکم کوي چې تاسو کې غوا چنه نو الله لګي. الله وی ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك بیا د دقینا اورستو یعنی خدای د تبه شمار چې د نو هغه آیاتونه او نخي وخولې لکه مثال په تور کې من سلوا بحر جنو هغه فرق البحر دریاب چې نشلیدل دشمن چې فرعون نخلاصي بیا دغه اورستو چې نو هغه میدان ته کې چې نو هغه پساویدل بیا میدان ته کې نو هغه خوراک تنظیم د اوبو تنظیم بیا د بجلی د رڼا چې نو هغه تنظیم د جامه د پیزار تنظیم الله وی دا دومره قدرتونه او نخې چې نو هغه تاسو ته خولې د باوجود تاسو بیا هم ایمان را نوړلو. الله وی ثم قصد قلوبکم بیا سخت شول تاسو زړونه من بعد ذالک ورسته د دینه فهي کالحجاره داسې سخت شول لکه څنګه چې کاڼې سخت وي او اشد من او اشد قسوه او یا د کاڼې نه هم زیات چې نو هغه سخت شول ځکه الله جل جلاله فرمای و ان من الحجاره یقینا بعض د کاڼو نه لما هغه ني هغه فیخرج یتفجر منه الانهار چې دا هغه ثابت نهرونه ولې چې نو هغه بهږي دنیا شي کمران به تاسو د سلی دلی دنیا شي چې نو هغه غټي به تاسو لیدلی کمر غټي او دا هغه نه چې نو لوی چې نو هغه رند زنده شوی دنیا شي او بچ نه اپي د جمیل رفیع الله د لیو پیرزنګ سرتلو برکل ته زمون غرته زمونږ هغه کې جال دتلو روالت یو کمر ما دوی ته هولو پاغ وخت کې دا غنه چې نو هغه چې نه راوته هغه وبد راتلې خمخ کې خبره کافی وي خو ما ته دا مخ کې دومره ډېر تیز براتلې چې دغه د خوړ بجنه خبره د نخ کته بيدلو نو آل چې نو هغه دغه کمر نو دا بشمار هر ځای کې دنیا شي چې نو هغه د قشانتي نو الله وی باز د غرونو نه هم د قشانتي وي کمران نه چې نو هغه د سې چې دغه نه سکیږي او بچ نه نو هغه بيږي ومنها او باز چې نو هغه و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء او بعضې دی چې هغه وچ وي د هغې نه نری اوبه چې دی نو هغه رازنده شي نری لږې لږې اوبه چې دی نو هغه دې راوځي وان منها لما يهبط من خشیة الله او بعضې چې دی نو هغه داسې چې د هغه د الله جل جلاله د یرې د وجې نه چې دی نو هغه رارغړي تاسو به چېرته وره غر سره واسطه نه راغلي خو زموږ کلي کې دی غرونه نو اکثر بعضې وخت کې دی نو هغه به مونږ غر ته لاړو ډکو له خشاک وغیره له نو اکثر به ناسا په ګټې چې دی نو هغه را روان شي نو عام خلکو چې نو هغه زندان چې دا پیریان دي خلک په ګټو ولي خلک یې نو لازمي نه ده چې هر ځای پیریان وي او حضرات دام لیکلي لازمي دا هم نه چې کم زم کمر چې نو هغه غړي چې دا د الله د یری نه خو په دې کې بعض چې نو کمران د الله جل جلاله د یری چې نو هغه هم راغړي وزدل دی په دې کمر کې د غهیص د الله خوف نو د الله د خوف د پاره عقل چې نو د غي ضرورت نشته د الله پاک د یری د پاره د عقل چې نو هغه ضرورت نشتی شعور چې نو دا هم کافی وي لکه مثال په تور کې ساوري چې نو هغه د الله نه یریږي د الله خوف او یره وسره چې نو هغه یي اوس دغه سره چې کله خوف او یره یي نو دا غوي هم چې نو الټي یریږي خو عقل نشته شعور شته
عقل نشتی او تاسو چې نو دا خبره برها کرته هم اورېدلی که خیال مو کړی اکثر زلزلې وغیره چې نو دغه نه مخکې دا کېږي حدیث مبارک د هغې مفهوم راځي تاسو که نو شاید به اورېدلی چې قبر په دې قبر چې نو هغه کم اواز کوي د دې نه چې کم اواز راوځي او دا قبر چې کم اعلان کوي چې زه د یوازې والي زه د تیارو زه د وحشت چې دی نو هغه کور یم دا هر شی چې دی نو هغې اوري الا الثقلین سوا چې دی نو هغه د انسان نه او سوا چې دی نو هغه د څه نه د پیري نه نو بهرحال دې کې چې نو الله پاک حس پیدا کړی ځکه د الله فرمان دی سورت بنی اسرائیل کې غالبا راځي وان من شیء الا یسبح بحمده داسې یو شیز هم نشته چې هغه د الله تسبیح نه وایي خو د بعضې شیز کې چې نو هغه حس دومره ډیر موجود دی چې موږ یې هم محسوسو او د بعضې شیز هغه حس چې دی نو هغه دومره کم دی خفیف دی لطیف دی چې زموږ چې نو هغه د احساس زموږ د ادراک نه چې نو هغه بهر وي او دا څه ګورئ په هغې باندې دنیا شي چې دی نو واقعیت چې نو هغه دال دي لکه مثلا حضور علیه الصلاة والسلام چې نو حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام انی لعارف زه وس هم چې دی نو هغه ګټه هغه چې نو کمر پیژنم کم کمر چې به ماته د بعثت نه مخکې د نبوت نه مخکې چې نو هغه به سلام کولو چې السلام علیک یا رسول الله وی ما ته وسم په مکه کې هغه کمر معلوم دی زه چې نو هغه وسم پیژنم دغه شانته چې نو هغه په ترمذی کې هم دغه روایت دی بخاری کې هم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه وی حضور علیه الصلاۃ والسلام سره بچی رزد سے او تلم صحراته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وجه نو هغه مخینه ونی براتلی ګټي بچراتلی نو هغه ورته السلام علیک یا رسول الله نو بهرحال د دې نه معلومه دا شوله چې دې شیزونو کې هم چې نو هغه حس موجود وي دې کې هم چې نو ادراک چې نو هغه په دې کې څه نه وي خو څوک پرې پوهېږي او څوک نه نو ځکه الله وایي بعضې وان منها لما یهبط من خشیت الله بعضې ګټې داسې دي چې د هغه د الله جل جلاله د یرې نه چې نو هغه رارتاویږي او بیا چې نو د هغې باندې که خیال وکړئ مشهور معروف چې نو هغه قصه تاسو ویلي مونږ نن چې نو هغه په ترمذي شریف کې هم ووایي ابواب الجمعه کې چې نو هغه هم ذکر دی او دغه شانته چې نو په نور هم کتابونو ذکر کړی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام که تاسو ته یاد کله چې مدینې منورې ته رالو نو مدینې منورې مسجد نبوي دا چې نو هغه د کجرو د ونو نه د هغې د ډډونو نه جوړ شوی د هغې د چارزیوالي بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه کومه یوه جزءا د ونې چې نو هغه د کجوري د ونې ډډه وه هغې ته به د الله پیغمبر ډډه مبارک وهله او د جمعې خطبه به یې فرمایله بیا چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره چې نو منبر جوړ شلو نو چې منبر جوړ شو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغې منبر ته وختلو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وختلو هغه د ونې ډډ چې نو هغه په جړا شولو او داسې جړل حدیث مبارکه کې راځي وی داسې سلګۍ وهلې لکه څنګه سلګۍ چې دی نو هغه ماشوم وهي بیا د الله پیغمبر چې دی نو هغه ځان ته رانږدې کړه لکه څنګه چې سړی چې دی نو هغه ماشوم ځان ته رانږدې کوي الله پیغمبر رانږدې کړه او لاس چې دی نو هغه یې پې کېښودو د دې سره بیا د هغې هغه سلګۍ چې دی نو هغه ختم شي وسونه ده بیجان موږ ته ښکاري ادراک چې دی نو هغه پکې څه نه څه درجه کې شته نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وان منها لما یهبط من خشیت الله او بعضې چې دی نو هغه ګټې د الله جل جلاله د خشیت د الله جل جلاله د یرې نه چې دی نو هغه ارتاویږي وما الله بغافل اما تعملون او الله رب العزت چې دی نو هغه نه دی غافل نه دی بې خبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ یعنې ګویا الله جل جلاله وی هر عمل کې چې نو د الله پاک دهان یاد ساته چرته په دې باندې چې نو هغه دوکه نشي چې الله ما نه یا الله ما نه لکه خو دې وجې نه ویلی کېږي چې تاسو د کثرت سره چې نو هغه ذکر کوئ ځکه ذکر چې کله سړی ډېر کوي نو د ذکر سره الله یاد چې نو خلکو ته نصیب کېږي د ذکر چې کم مقصود دی هغه انسان ته چې نو هغه رسي او د ذکر مقصود سره چې دا انسان دا وګڼي چې الله ما اینی الله ما اوري الله زما سره دی الله دې موږ ټولو ته دا کیفیت نصیب کړي او کله چې دا کیفیت نصیب شو بیا د انسان نه ګناه خو غټه خبره ده د ګناه تصور چې دی نو هغه هم نشي کېدی نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وما الله بغافل اما تعملون الله ستاسو د عملونو نه چې دی نو هغه غافله بې خبره چې دی نو هغه نه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي
و اذ قلتم او کله چې تینو و اذ قتلتم او یاد کې هغه وخت کله چې ووجلو مړ کړو تاسو نفسا یو نفس یو سړی فدارتم او تاسو جګړه وکړه فیها داغه کې والله الله پاک مخرجون ښکاره کوونکی دی ما هغه څه لره کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ فقلنا اضربوه بیا مونږ وویلو چې ووهئ یعنې دا مړی ببعضها د دې چې نو غوا په بعضې حصه سره مخکې مونږ قصه کې ویلو یا په لکۍ سره یا په ژبې سره یا په زړه سره یا په ورون سره بهرحال یو ځای چې دی نو هغه یې و کذلک یحیی الله الموت دغه شان ژوندي کوي الله پاک مړی ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته خپلې نښې لعلکم دپاره د دې چې تاسو تعقلون پوه شئ ثم قصد بیا سخت شول قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروسته د دې نه فهیه کالحجارة نو هغه په شان د کاڼي شول او اشد قسوه یا د هغې نم زیات سخو وان من الحجارة دا درې واړه تقریبا چې لرې کې نیمه یاد جوړېږي دا درې الفاظونه یو شانتي دي وان من الحجارة او په کاڼو کې ځینې داسې دي لما هغه یتفجرو چې را بهیږي منه داغینا الانهار نهرونه ولی و ان منها او بعض داغی کانونه لما هغه دی یشققو چیچوی فیخرجو پس راوزی منه داغینا الماء اوبا و ان منها او بعض پاغی کې لما هغه دی یهبتو چې را غرزیږي من خشیت الله د الله د یرینا وما الله او نه دی الله پاک بغافلین بخبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ